ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. په رمضان المبارک کې الحمدلله له ډېرو کونډو رونډو وسیله جوړ شو او هغې کې موږ د حضرت خان حاجي صاحب او د دوبۍ د هغه رور او د یوې خوراکۍ ذکر به کوو، د درې ډونر تعاون. په دغه دوران کې داسې زنانه چې هغه کونډې وي هغوی ته سلایي مشین ضرورت دی، ډېرې دي، خو دا هغه دوبۍ د رور په تعاون سره موږ د درېو زنانو دې وخت کې سلیکشن کړی دی چې دا دویمې زنانه ته دغه سلایي مشین چې کوم دی هغه ورکوو. کونډه ده او دا موږ سرچ دا کړی دی چې دا بعضې زنانه نه په خطر کې ودرې شي، نه د بېنظیر پیسې شوي وي، نه د اخصا شوي وي، نه هغه 10,000 روپۍ شوي وي، دا هغه انتخابي مجبوره وي خو چاته لاس نشي نیولی او خو چا وله روړله نو ویې خوري خو نه نو سره د بچو نه خره تېره کړي. نو هغې کې دا یوه زنانه خو موږ سلیکټ کړې وه او دا 2 ورځې د دې تلاش کوو، رابطه ورسره نه کېدله، خو نن چې کوم دی رابطه وشوله او دې ته چې کوم دی دغه سلایي مشین میلاویږي. څه به وایې؟ نو ډېرې دعاګانې به ورته کوو او موږ به پرې خپل کار کوو، بچو له پرې مزدوري کومه او چې دا چا راوړلي دي هغوی ته به هم ډېرې دعاګانې کوو، تاسو ته هم کوو چې تاسو موږ سره دا نه دغه وکړله او بس بې وسه یم، 3 جینکۍ، یو هلک مې دی او کونډه یم، ماشوم زوی مې دی، تاسو پخپله لیدلی دي او نور مې هېڅ هوس نشته دی. پلار کور مې هم غریبانان دي او خاوند کور مې چې دی نه هغوی را سره لاس امداد نه کوي. اختر له سپلی پیزار او شکر دی تاسو لاره راکړې وي، جامې بچو له هم راکړې وي، زوی له هم دې راله روژه دې څنګه تېره شوه؟ ښکلې تېره شوله، رابلم سودا به نه وه، دې ځای نه به مې سودا یوړه، اوړه به مې یوړه، غوړي مې موړي دي، روجې مې موړي دي، هر څه مې وړي دي، ښه ښکلې دغه هم را سره کړی دی، لاس امداد هم را سره کړی دی، ښه خوشحاله وم، روژه مې ښه خشته تېره شوه، ګټه وټه هم څه ده؟ هېڅ هوس مې نشته دی، بس وایم دغه یو چیلۍ مې ځان له ساتلې ده او بس هغې لږه یا میا راوړم بس هغه ځان له ساتم. خاوند د وفات دې څومره وخت؟ 3 کال روان دی. نو ګټه لکه دې هېڅ هوس مې نشته دی، بس داسې پردي را سره دغه وکړي، څوک 10 راکړي، څوک 20 راکړي، که بچي مې ناجوړه شي د حکیم صاحب دې دوکان ته راشم هغوی راله دوایانې هسې راکړي، هغوی ته مې ویلي دي نو دوایانې راله هسې راکړي، نور مې هېڅ هوس هم نشته دی او بچو له مې را سرکاري سکول کې مې کېنولي دي، کتابونه هر څه له سرکاري ورکوي، مثانې ورسره امداد کوي، کاپیانې ماپیانې یې نیوله ورکړي او بس داسې بل څوک پرې خفه شي، بل څوک پرې خفه شي 100 روپۍ ورکړي. د ګنډلو چل درته؟ د ګنډلو چل راځي، شکر دی، ولې نه راځي؟ دا مشین به تاله پر څونه پیدا؟ دا به ما له ښه ښکلې پیدا راکړي او ښه بچو له پرې مزدوري کومه او ښه په عزت کې به پرې ناست یم او بس ګټه وټه پرې کومه. صحیح. خو دا صرف دا مشین نه دی، ښه ده 3,000 روپۍ ورسره نغد هم دي او چې مشین تاوې که نه دوبۍ هغه رور ته به دعا کوې ولې نه ډېرې دعاګانې به ورته کومه چې کومې پورې جمدی یم ډېرې دعاګانې به ورته کومه، بچي به مې مته دعاګانې کوي او پخپله به م ورته کومه، 15 واړه وخته مونځ کومه، دعاګانې به ورته کوم، ولې به ورته نه کوم، تاسو ته به هم کومه، هغوی ته به هم کوم، هره دعا کې به یاد ساتم، هره دعا کې به هر ځای کې به دعا کې یاد ساتم. ګرانو کتونکو، دا 15,000 روپۍ خو دا زنانه دې ځای نه وړي، نو د غریب دپاره دا 15 لکه دي، کله چې 100 روپۍ نه وي 1 روپۍ هم نه وي نو ژوند لکه ډېر داسې وخت ډېره وجاړم، دا د مرۍ مې خوږ ده، له اختره راسې مې دې خوا ډېر وجړله او بس تبه مې کېږي او مرۍ مې هم خوږېږي، د ډېرو جړاګانو د لاسه، د خلکو د خبرو د لاسه م وجاړم، سوچ کې ځي چې څوک به مشین سوچ کې کېنم او وجاړم، خدای چې کوم ځای نه به راشي، کوم ځای به وي، څوک په سرا کي، څوک په سرا نه کي، نو ته دا وایې نه چې هغه بچي مې راته وجاړي، پخپله م وجاړم، نهر یې تېرې شي، نهر هم تېره شي، د یو مرچکي سره هم وخت تېر کړو، بس وخت یې تېرېږي. سوچ کې دا وه جړه چې ما ته مشین میلاویږي، نغدې پیسې دغې باندې خوشحاله وم چې تاسو ویلي چې مشین به راله درکومه، نو ډېرې دواګانې مې راته کولې، مې کورای کوم دیم به سره خدای وکړي، کورای نه کوم دیم به سره وکړي او اوس خو به راته ښه ډېرې دواګانې کومه، اوس خوشحاله یې؟ اوس ښه خوشحاله یم، شکر دی. ګرانو کتونکو، ډېره ګرانه ده په دې ګرانۍ کې کونډه چې خپلې هم غریبانان وي او په خپله هم چې کوم دی د ګټې وټې هېڅ څه نه وي او بیا ورته جینکۍ وي او ماشوم کچې بچی دی، هغه له ما د ټولو بچو له کپړې اخیستې وي، د هغه ورور ډېره زیاته مننه، هغه ته یم چې ډېر مطمئن اوسه او ډېر حقدارې زنانه ته چې کوم دی، ډېرې روغې زنانه ته، ډېرې ایماندارې زنانه ته ستاسو دغه مشین او دغه نغدې پیسې میلاو شوې، الله دې تاسو له د دې اجر درکړي. ډېره شکریه یې ادا کوو او ډېرې دعاګانې به ورته کوو
چې کومې پورې جمدې من دعاګانې به ورته کوو. ګران کتونکو داسې ډېرې کونډې زموږ سره دي خو څوک ورسره د سلایي مشین په توګه باندې تعاون کوي نو په دې سلایي مشین سره د هغوی د کور دغه نغرۍ چلیدی شي او خپل ځان له پې ټکه پکه مزدوري کولی شي. ډېره مننه.